عزتمند مسلمانانو هر سړی دا غواړي چې الله تعالی د زما دعا قبول کړي، زما د حاجت پوره کړي، زما دا مسله ختم شي. کو د کور مسله ده، کو د کاروبار مسله ده، کو هغه مسافر دي چې بهر وطنونو کې ژوند تیروي، د هغوی هم کاروبار نشته، پیسې ورسره نشته او غواړي چې الله تعالی زما دعا قبول کړي، ما ته د دعا په ذریعه باندې ښکلی کار هم میلاو شي، حاجت مې هم پوره شي، زما د کورنۍ مسله هم ختم شي، یا زما د نکاح د محبت معامله ده دا هم ختم شي. نو په دې وظیفه کې الله تعالی دومره طاقت ږدلی دی چې دې وظیفې سره به ستاسو دعاګانې هم قبول شي. او بله د ټول نه اهمه فایده یې دا د مسلمانانو ورونو چې د ټولې دنیا کې چې څومره انسانان دي که نه، مثال فطور 7 اربه انسانان دي په ټوله دنیا کې، نو د یو بنده په سر به الله تعالی یو نیکی درکړي، نو دا 7 اربه نیکی شوې. اوس که موږ ته 7 اربه روپۍ څوک راکوي، نو موږ پسې امریکې ته هم ځو، لندن ته پسې هم ځو، چین ته پسې هم ځو. لہذا د یو بنده په سر یوه نیکي حاصله کوي او هر دعا او هر حاجت د الله تعالی نفدی وظیفه باندې ان شاء الله طلب کوي او الله تعالی به په دې ذریعہ باندې ستاسو حاجت پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم مسلمانانو، زه شروع کوم په نوم د الله چې ډېر زیات رحیم او کریم ذات دی، او هغه الله دی چې د هغه په خزانو کې نه کمی راځي او نه به راشي، کو ټول مخلوق لور هم کی بیا هم د الله تعالی په خزانو کې کمی نه راځي. او په نبی مصطفی احمد مجتبی محمد عربی صلی الله علیه و وسلم باندې درود شریف چې ډېر رحیم او کریم پیغمبر الله تعالی مو تاسو ته راکړی. ډېر عزتمند مسلمانانو، نن زموږ انتهایی اسانه وظیفه ده، انتهایی اسانه، هیڅ مشکل پکې نشته دی، او صرف چې دی نو هغه 20 پیرې ویل دي، یعنی 27 مرتبه. نو الله تعالی به تاسو ته یو خو بس تاسو الله تعالی هر دعا قبول کړي. ګوره هره زنانه وي چې الله تعالی زما دعا قبول کړي زما د بچو دپاره، هره بیبي وي تورسرې بیبي زنانه وي چې زما د الله تعالی دعا قبول کړي د خپل محبوب خاوند دپاره چې په سعودي عرب کې دی یا په هر ملک کې دی، یا هر خور وي چې زما رور دی کامیاب شي، زما خاوند دی کامیاب شي، زما بچی دی ناکامله شي، زما حاجت دی پوره شي، دا هر سړی تمنای خوښ شي. لہذا دې وظیفې سره به تاسو مستجاب الدعوات شئ. مستجاب الدعوات دې ته ویلی کېږي مسلمانانو چې هر دعا به الله تعالی ستاسو قبلوي. کو هر قسم سیز دفاره تاسو دعا وغواړئ الله تعالی به قبلوي، دا مستجاب الدعوات دی. بلکې علماء کرام فرمایي چې نورو خلکو دفاره به هم ستا دعاګانې قبلیږي د هغوی په حق کې. لہذا دعا چې دی دا د عبادت معز دی، معز. کم سړی چې د الله تعالی نه غواړي الله تعالی خوشحالیږي، کم سړی چې د الله تعالی نه غواړي الله تعالی خفه کیږي. لہذا په دې الفاظو باندې د الله تعالی نه وغواړئ، الله تعالی به هم خوشحاله شي او د الله تعالی د خزانو نه به هم موږ ته هغه سیز راکړی شي کوم سیز چې موږ ته په ډېرو پیسو په ډېر محنت نه میلاویږي. بله خبره پکې دا د فضیلت د دې کلمې چې دې ویلو سره به الله تعالی ستاسو 7 اربه نیکی تاسو ته الله درکړي، یعنی د یو انسان په بدله کې به یوه نیکی شي، که مسلمان دی که غیر مسلمه دی، هر څنګه چې دی نو تاسو ته به دا 2 فایدې مسلمانانو در رسي. راځئ د وظیفې سیټ ته ځو چې دا وظیفه کومه ده او څه وخت به یې کوو. لہذا ټول ډیټیل در سره شریکول غواړم، تاسو غونډه ویډیو پوره وګورئ چې په طریقه کار باندې پوه شئ. موږ ستاسو نه نور څه مقصد نشته، خو دا مقصد دی چې د ټولو مسلمانانو مؤمنانو حاجتونه الله تعالی پوره کړي، دعاګانې الله تعالی پوره قبول کړي او چاته مسلمانان الله نه محتاج کوي. لہذا وظیفې ته تاسو ان شاء الله العزیز غوږ شئ. دا وظیفه چې دا د هرې دعا د قبلېدو دپاره ده، دا به روزانه تاسو 27 مرتبه یعنی 20 مرتبه وایئ. صحیح شوه؟ دا به اوس کم وخت کې وایئ، نو بهتر وخت چې دی هغه تهجد دی. که انسان تهجد ته راپاسي او دا وظیفه وکړي نو ان شاء الله چې الله تعالی به دعا قبوله کړي او دغه بل فضیلت هم ورته الله تعالی ورکړي. که اوس تهجد ته انسان نشي پاسېدلی
نو بیا د مازدیګر د مونځ نه پس به دا وظیفه تاسو صرف او صرف 20 مرتبه کوئ. مازدیګر مونځ چې مو کوو، مازدیګر مونځ نه پس به تاسو دا په خپل ځای باندې کښېنئ، قبلې ته مخ وي، نه به ړقئ، نه به سینه د قبلې نه اخوا دېخوا اړوئ، بلکې 100% توجه به الله تعالی ته وي او په دې یقین دهان سره وي چې الله زما د دعا د قبلېدو دپاره دا وظیفه زه کوم. الله دا کوم فضیلت چې ما اورېدلی د دې وظیفې دغه هم ماته حاصل کړي، لهذا مالک الله ستا په در کې کمی نه راځي، دا وظیفه زه کوم تی قبوله کړي. وظیفه چې ده اللهم اغفر لي وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. څومره اسانه وظیفه ده، اللهم اغفر لي وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اسانه الفاظو کې مې درته وظیفه وښودله. تاسو ته به انشاءالله په سکرین باندې هم زه انشاءالله شو کمه، نو تاسو ته به اسانه وي. لهذا دا یو ورځ دا وظیفه تاسو وکئ، که په یو ورځ کې حاجت پوره نه شو، په بل مازدیګر که 3 مازدیګرو پورې وکئ په یقین دهان توجه سره او په دې یقین سره چې انشاءالله الله تعالی به دغه فضیلت هم ماته راکوي او دا کم مقصد او حاجت یا دعا چې ده دا هم الله تعالی فورا قبلوي. ور الله تعالی فرمایي چې انسان په ما څنګه ګمان کوي هغسې وله زه ورکړه کوم. که اوس موږ ګمان په الله تعالی دا کوو چې یاره دا دې وظیفې سره به یا زما کار وشي یا به ونه شي، یا دې وظیفې سره به زما دا حاجت پوره شي یا نه شي، نو چې موږ په خپله په دې باندې دا ټافه ووخو چې به شي که به نه شي، نو الله تعالی په خپله فرمایي بیا چې یاره ته په خپله وایې چې نه کېږي نو به زه یې د لاړو قبلو منه. الله تعالی خو صمد ذات دی، بې نیازه دی، چاته حاجت نه لري، چاته چا پروا نه ساتي، بلکې په خپلو بندګانو ډېر محربانه دی. نو د مهربانۍ په توګه باندې او د محبت په لحاظ سره انشاءالله چې د الله تعالی زموږ د حاجت پوره کړي. الله مو خوشحاله او باد ساته. الله تعالی ستاسو د ټول د زړه مرادونه پوره کړي، حاجتونه، مقاصد، او الله تعالی ستاسو ته خپل خاوندان او خپلې بیبیانې همیشه دپاره قایم دایمي وساتي. جزاک الله خیره.